السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ ایم اس افیشل چینل او زم تاسو رو مختیا ساګر ګرانو کتونکو نن ناغلی صدام حسین همدرد لا صدام حسین همدرد چې کم دی د ډیر وخت نه د شعر او شاعرۍ سره تعلق ساتي خو تر دې دمه په سکرین باندې نه دی راغلی د صدام حسین همدرد سره به داغه د ژوند په حواله سره هم خبرې کوو د شعر او شاعرۍ په حواله به هم داغه سره خبرې کوو او داغه نه شعرونه هم اورو نو صدام حسین همدرد صاحب د ټول ناول خو د ګرانو کتونکو سره خپل تعارف وکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم صدام حسین همدرد دی زه د ضلع شانګلې یو سی ملخیل کوټ کې د شلمانی اوسیدونکی یم صدام حسین همدرد صاحب دا راته ووایه چې د شعر او شاعرۍ سره مو د کله نه شوق پیدا شو د کله نه مو شعر او شاعرۍ آغاز وکړو ساګر صاحب تقریبا 2017 کې ما شعر او شاعري شروع کړې وه د هغه وخت نه ما خپل شاعرۍ باندې سوچونه شروع کړي وو د هغه وخت نه ما شاعري شروع کړله 2017 نه دا راته ووایه چې تر دې دمه د کتاب د چاپ کولو هڅې خو دې نه دي کړي جی بالکل زما شوق دی چې زه خپل کتاب ما ډېره شاعري کړله خو زه هم چې زما کتاب ما چاپ کړی ما مخې ته بوتلی او ډېر شوق لرم د کتاب د چاپ کولو نو وجه څه وه تر دې دمه پورې تا دا کتاب ولې چاپ نه کړو جی اهمه وجه دا ده چې کتاب یو ډېر اهم څیز دی دا معمولي څیز نه دی کتاب چاپ کول او بیا دونه لویه شاعري کول نو د دې غټه وجه چې سپورټ دی کله چې ستا سپورټ په یو څیز باندې سیوایي او سړی ستا سپورټ کوي او تا له توجه راکوي نو ته به خپل هغه کار جاري وساتې خو موږ سپورټ نه و نو د سپورټ د وجې موږ خپل کتاب نه چاپ کړی صدام حسین همدرد صاحب دا راته ووایه چې ګران کتونکي به په تمه وي نو هغو ته به څه ډالۍ کوي جی بالکل ستاسو فرمایش باندې زه یو څو شعرونه ما لیکلي هغه به دې مینوال ته ډالۍ کړو ارشاد جي یو څو شعر دي مختیار صاحب وایي چې د بېننګو معیاري کړې ده چې د بېننګو معیاري کړې ده چې د بېننګو معیاري کړې ده هسې مې ځان سره زیاتي کړې ده واه جي واه او ما تر خپل وسه خپل اخلاص کړی دی ما تر خپل وسه خپل اختیار ما تر خپل وسه خپل اخلاص کړی دی خو ما سره هر سړي ټګي کړې ده واه جي واه او وخت مې پالتو خپل ضایع کړی دی ټول وخت مې پالتو خپل ضایع کړی دی ټول په بې وفا چې مې خواري کړې ده واه جي واه حق دی او چا وی د یو زړګي نه بل ته لار وي چا وی د یو زړګي نه بل ته لار وي چا دا خبره جذباتي کړې ده او ای یارانې اوس د یقینه وتې ای یارانې اوس د یقینه وتې ای یارانې اوس د یقینه وتې ما هر مین ته دا زاري کړې ده او زه هم د چا د زړګي سر یادېدم زه هم د چا د زړګي سر یادېدم ما هم په زړونو بادشاهي کړې ده او ما ته د زړونو جواري یاده شي ما ته د زړونو جواري یاده شي ما سره هم چا جواري کړې ده او مختیار صاحب هسې په خوله موږ مسلمان یادېږو هسې په خوله موږ مسلمان یادېږو هسې په خوله موږ مسلمان یادېږو د حق خبره کم سړي کړې ده واه جي واه حق دی او دلته صفا خبرې هر څوک کوي دلته صفا خبرې هر څوک کوي د نن هر چا بدنیتي کړې ده او ما تر خپله ځانه ګران یو کس ما تر خپله ځانه ګران یو کس ما سره هم چا بېعتباري کړې ده او دلته مالدار په سر اوچت ګرځېږي دلته مالدار په سر اوچت ګرځېږي غریب له هر چا بېعزتي کړې ده او تاسو ته خصوصي یو شعر ډالۍ وي چې هر یو شاعر پسې کور ته تللی هر یو شاعر پسې کور ته تللی مختیار ساګر هر سړي خواري کړې ده او آخري مقطع ده چې همدرد ژوند ورته ډېر ګران پرېوځي همدرد ژوند ورته ډېر ګران پرېوځي دلته چې چا ایمانداري کړې ده واه جي واه حد دی یار ګرانو کتونکو د صدام حسین همدرد شاعري تاسو هم واورېده یقینا چې ډېره ښکلې شاعري کوي خو څه مصروفیاتو د وجې د مجبورۍ د وجې د هغه تر اوسه پورې په سکرین باندې نه و راغلی نو صدام حسین همدرد صاحب دا راته ووایه چې ګران کتونکو ته به څه پیغام ورکړي ساګر صاحب زما خو مینوال ته دا پیغام دی چې کوم سړي کې خپل ټیلنټ وي څوک شاعري کولی شي یا څه بل کار کې مهارت هغه ته حاصل وي نو هغه له پکار چې خپل هغه شاعري مخې ته راولي هغه ووایي بیان یې کړي نو کله چې یو شیز مخې ته یو څه ویني او هغه بیان شي خلک وایي نو هغې نه متاثره کېږي نو په هغې کې بیا هغه خلک سپورټ کوي نو زما دا پیغام دی چې کوم سړی شاعري کوي د شاعرۍ شوق یې شاعري کولی شي نو هغه د خپل هغه شاعري سوشل میډیا له ورکړي یا دې مخې ته بوځي نو موږ ټول به د هغو سپورټ کوو او موږ خلکو ټول له پکار ده چې د هر سړي سپورټ پکار دی کله چې موږ د یو سړي سپورټ کوو نو هغه مخې ته ځي او چې ما ورته سپورټ نه کوو مطلب چې ما ورته یو څه شاعري وکړه ما ورته یو مطلب که داسې شاعري نه ده نو هغه کمزوری شي هغه مخې ته بیا ځي نو هغه کتاب هم کور کې پټ کړي وایي نه زه نه کوم ځکه چې سپورټ خلک نه کوي خلک پورې خبرې کوي نو اهم خبره دا ده چې ما تاسو ته پکار دي ټول مینوال له ټولو خلکو له چې د هر سړي سپورټ وکړي نو سپورټ باندې هغه مخې ته ځي او موږ به ترقي کوو زموږ قوم به ترقي کوي یقینا ملګرو چې صدام حسین همدرد صاحب ډېره ښکلې شاعري وکړه او خلکو ته یې کوم ښه پیغام ورکو نو د چې کوم خبره وکړه یقینا چې هر سړي له هم دغه سپورټ پکار دی چې کوم سړی ښه کار کوي ښه ټیلنټ یې پکې نو هغه له سپورټ پکار دی چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي
نو یو جان مننه کوو د صدام حسین همدرد صاحب چې موږ له ټایم راکو نو دا زموږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې خپل مختیار ساګر لور کوي اجازت دلوي الله پامان